نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظیم. ډېر عزتمندو مسلمانانو ورونو، د استقامت باره کې موږ بحث شروع کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوږ صحابي حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر شو. دا غینه بعد د عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر شو. نن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل خوږ صحابي حضرت خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر کوو مختصرا. کله چې سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو، عمر فاروق دغه خواله لاړو، خلکو په اعتراضونه کړیو، هغې جوابونه ورکول. یو اعتراض پکې داو چې دا خو په ده باندې بېهوشي راځي، موږ له روغ ګورنر راکه. سعید ابن عامر ورته وویل امیر المؤمنین دا بېهوشي نه ده، بلکې دا هغه وخت و چې کله زه غیر مسلم وم او مسلمان نه وم، او دې خلکو خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کاو. نو هغه یو څو جملې ویلې وې، یو څو خبرې کړې وې. په هغه کې یو دا ویل چې اللهم اقتلهم عددا، اللهم اقتلهم بددا واقتلهم عددا. کسا الفاظ اللهم احسسهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منه احد، چې الله دا شمار کی او ځان له ځانه قتل کی، یو تیم مفریدي. نو دی وایي ما دا حالت را په یادېږي چې کله دی خبیب رضی الله تعالی عنہ نیولی او فانسي کوو. تفصیلي قصه دا بخاري شریف ذکر کړې ده. خو چې کله دی خبیب رضی الله تعالی عنہ ونیوه او دی راوړو، نو دا غالبا چې د عقبه ابن حارث دغه په کور کې دا قید شو، دغه په کور کې به زندگی تېره څو میاشتې دغه په کور قید و. خو هغه ورته دا ویلي وو چې یو چې کله ما شهید کوئ نو ما ته به مخکې نه وایي. نورې خبرې مو ورته کړې وې، خو یو دا ویل. دویم دا ویلي چې زه به خوږې وبس کړمه. دریم دا و چې زه د بوتانو په نوم چې کومه لاله شوي هغه نه خورم. نو دا د عقبه یو ښځه وه، هغې بدلې لیدل، نو دې څه به ناشنا خوراک ورسره و، ناشنا قسم خوراکونه به چې هغه به دغه وخت کې د دې موسم هم نه و، خو دې څه به دا خوراک موجود و. یو ورځ د دې ماشوم هغه لاړ د خبیب رضی الله تعالی عنہ خواله، او هغې به یې زنګون کېنو او د خبیب رضی الله تعالی عنہ چاړه ورسره وه، بیا خپل زرناک ویښته دا لرې کول. نو دا زنانه ویرېده، ویل چېرته نه دا خو موږ دا قتل کوو، دا ماشوم دغه نه کي، قتل نه کي. هغه ویل موږ دا نه قتل کوو. الغرض تفصیلي واقع ده چې کله یې شهید کولو ورته ویل ستا به زه چې موږ د پیغمبر شهید کوو نو ستا دا خوښه ده. هغه ویل زه دا هم نه برداشت کوم چې د پیغمبر په خپه کې ازغې لاړ شي، زه به کور کې په ارام ناست یم. او 2 رکعته لمونځ یې وکړو. بیا یې ویل بیا یې خلکو د دې مخه د قبلې نه بل طرف ته ګرځوم. نو اول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذاك في ذات اله وان يشاء يبارك على اوصال الشلو ممزعي. وای زما هېڅ پروا نشته که به کوم طرف مې قتل کوئ، که قبلې طرف ته یو که بل طرف ته یو که بل طرف ته، زما هېڅ پروا نشته. زه چې م قتل کېږم مسلمان، چې زه مسلمان یم، چې په کوم طرف مې قتل کوئ زما پروا نشته. وذاک فی ذات اله و یشاء، او دا څه چې کېږي
نو دا صرف د یو د الله د محبت دپاره د الله د رضا دپاره کېږي. یبارک علی اوصال الشلو ممزعي. الله که وغواړي نو زما پرې ټولو اندامونو پرې ټوکړو کې به برکات واچوي، بېرته به رایوځای کړي. نو کله چې دې خبیب رضی الله تعالی عنہ په سلی باندې وخېجاو او د انتهایی سنګدل انسانانو، خبیب رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کوم د اسلام نه ونه وغوښتو او دا وکړه ټول بادشاهي ما ته پیش کړي، زه د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي نشم کولی، د هغې په شان کې خبرې نشم کولی، داسې خبرې چې هغه زما لپاره مناسب نه وي. او اخره کې د عقبه ابن حارثه او د مغیره عبدري هغه پرې مرۍ کې دغه واچو او ایسته هغه شهید کو. عجیبه منظر و د ټولو خلکو دا کتل چې خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه به د شهادت باندې دی ورسو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابهونه یو صحابي و چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د سربلندۍ دپاره تفصیلي واقع هم ذکر نه کړه، چونکې د اغراضو د مقاصد د وجې نه انشاءالله که چېرته موقع میلاو شو انشاءالله تفصیلي واقع ذکر کو. خو مقصد زما دا دی چې خبیب رضی الله تعالی عنہ د یو هغه صحابي و چې د مرګ په وخت کې هغه دا ویل صرف دا وایي چې زما په ځای د پیغمبري او ماري پانسي نشي نیولی، زه دا موږ ته افریدو. هغه ویل دا چرته ته هم نشي کېدی. خبیب رضی الله تعالی عنہ د ژوند قرباني ورکړه خو ایمان یې قربان نه کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یې ژوندي کړو خو د سنت یې قربان نه کړو چې زه د پیغمبر زه د داري کې نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه یې واخیسته، د هغه په خپه کې ازغې برداشت کول هم هغه دا نه غوښتل او خپل ځان یې د دین اسلام لپاره قرباني کول غوښتل. دا مینه وه، دا محبت و، دا د هغه د الله رب العالمین د پیغمبر سره هغه تړپ و چې الله رب العالمین د خبیب رضی الله تعالی عنہ په زړه کې اچولی و چې د پیغمبر او دین اسلام سره مینه محبت، د دین د پیغمبر او د دین اسلام سره هغه عشق چې مسلمانان دا په ځان کې پیدا کړي، دا د ایمان جذبه، دا د آخرت او د قیامت کې د کامیابۍ جذبه د هر مسلمان له دا په کار ده. نو انشاءالله که بیا چېرته موقع وه تفصیلي واقع به د خبیب رضی الله تعالی عنہ بیا بیانوو. د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.